بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين. الحمد لله الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين. एक सौ 60 नंबर है सूरत शुआरा. زمون دا عملي سببه سهل بدي الحمد لله. خلي مثلا نقول إذا تراخيكي كذا واحد كميك تقدر تاسو خیال کړه مثلا په خپل کار کې ترقی غواړي کڅو تعلیم کې ترقی غواړي نوکری کې باندې کې ترقی غواړي پروموشن وشو مخې ته لاړ دکانداري کې باندې کې ترقی غواړي کوشش کوي د روزانه نماز پروس کاری څنګه هو هغه شنه څنګه د تعلیم زیات شي که زمیندار کې ځانې کې ترقی غواړي چې پروس کاری نه لاندې راشي چې خوش آیا ترقی کې یا نه کې د خواهش نه چې دې کې ترقی وشي کدی دې اخلي په لږو ډیګرانو باندې صبر نه کې باندې کې ترقی غواړي هیڅ یو کار په دنیا داسې نشته چې باندې کې انسان په ځای باندې ولاړ بس خوشحاله خو چې دې کې څه وشي په مخه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا. کله چې د بني آدم لپاره د سرو زرو دوه د غرونو منځونه دو غرونو منځونه د سرو زرو ډک کېدله او یو کس له ورکړي چې دا به غټ ده او غرونو منځونه څنګه لکه د کروړې د تراژمه د پورې د دې غرونو منځونه ډک کېده او دا د څه شي نه سرو زرو او بله دغه د لوړې واخلي هغه په پورته ډکه دي تر هغه لاړې پورې نو لبتغى ثالثا د وتره مدره باندې کومه دا وایي چې دا د سره ډکه شو تماش ترخ وایي کومه تاسو کمزوري نو په دې کې کمزوري باندې کې پاکشته خوشاله هغه صفات لري چې الحمدلله موږ دا کار کړی الحمدلله موږ دا کړی خبره کوي ده هغه شته باندې خوشاله او هغه ځان ته زیات کړو چې نن ما دې څه سره درو شریف ده بچای ما او پنځه سره لري درېمه کلمه ویل پښتوري ما تاسو ماته پاتره ما کا زموږ په ورشته تاسو موږ نن کړه دې ورکاته ته کړه نن یو څه په سبق ویل نن مې د اشراق موږ کړه څاخ موږ کړه مازبخین د سنت نه مخکې مسلو رکعت سنت کړی دي مازیګر باندې نه مخکې مسلو رکعت سنت کړی دي ما هم باندې بس یې وانیم کړی دي او بس
دا موږ تر اخر معراج وکړ انتها چې بس نه ورسېدم چې داسې یې چې بس پوره یم مطمئن یم حالانکې موږ له پکار ده چې موږ د خوش قسمت هغه دی چې د هغه نننۍ ورځ د پرونۍ نه غوره د ټیک په اعتبار سره پرونۍ سره برابر یې ګزاره کوي دی او که د پرونۍ نه لاندې وله بیا په خساره کې روان دی موږ د خپل کمپیریزن د خپلو ورځو د اعمالو د یوې نه بلې سره کوو لکه مثال په طور زما یوه میاشت شوه زه یو شی د اعمال کوم یو شی نو زه ځان ملامته کړم چې زه دې کې تاریخي ورکوم ځان ته د هغه کسانو واقعات ذکر کوم کتابونه ګورم هغه کسانو واقعات مخې ته کوم چې هغو به 1000 رکعاته نفل روزانه داسې کسان ترې وکړي 1000 رکعاته نفل روزانه 200 رکعاته 300 رکعاته دا خو معمول ده اکثر دا به نفل قرآن ختمونه په ورځ کې ختم دا خو ګپ په درېیمه ورځ باندې ختم دا د امت د اصلاح په حق معلوم دی چې په درېیمه ورځ باندې ختم کړي ځان ته هغه واقعات مخې ته کړي امام شافعي رحمه امام ابو حنیفه رحمه الله په رمضان کې رمضان په یوه میاشت کې هغه 61 ختمونه کړي یو ختم به د ورځې کوم په روژه کې یو ختم به د شپې کوم او یو ختم به د روژې د اول نه تر اخره پورې په تراویح کې کوم هغه به په ټوله میاشت کې کوم او یو د ورځې په مانځ کې یو د شپې په مانځ کې دا به د هغه مانځ نه یو د ورځې ختم به کوم یو د شپې نو موږ ځان ته هغه کسانو اعمال رامخې ته زه به کله بل مازدیګر ټیم راسره شپې کله یو ځای ته ځم کله بل ځای ته ځم کله یو دوکان کې راسم کله بل دوکان کې چې ما سره مازدیګر ټیم بیا به دې نه ورکړم کوشش به درته راخېل کوم انشاءالله په خپل دین باندې مطمئن اوسېدل دا د شیطان دوکه ده دا کوم دین چې موږ سره دی که نه په دې باندې هغه چې سړی په سعودي کې او ارجنټ کې پیسې زیاتې پیدا کېږي ادې ته به هغه تنخواه ګزاره کړي چې 1500 تنخواه موږ له پوره ډېر شوه یا 1200 تنخواه ده 1200 درهم ریاله که نه 1200 درهم ده که 1200 ریاله ده دا تنخواه موږ له پوره ده موږ ګزاره کړي ماسپښینه پورې کار کوي او ټایم ورته میلاوېږي ده کوي کار یې اسان کړي بیا ده کوي که ته لږه زیاته مزدوري کولی نو ته دې کېدای شي 3000 روپۍ میاشت پاتې شي خدای نور نه کوي زما په دې 1200 باندې ګزاره کړي نو دلته به خلک څه وایي هماغه لږه دا خو مسافرۍ وروسته دې دې دپاره نغلی ترقي وکړه ځان نه تېل وباسه بیا په مزې کې یې برکې وکړي داسې ورته وایي که نه وایي اوس ته کار وکړه الله اکبر یو خبره په خلک ګوري چې په مانځه کې مونځ په خلاره ختم کړو څو کسان داسې دي چې د هغه په مانځه کې تبدیلي راغلې ده تبدیلي راغلی نه شو بل څه شی په مانځه کې څوک دا دې نه کوي مونځ په خلاره شوی دی هغه کسان دې لاس اوچت کړي د چا مونځ په خلاره شي عزتمند مونځ په خلاره څه ته دې خوا ورځي هغه کس ته د خپل ایمان ویریږي چې هغه د خلکو مخکې مونځ یو شانې کړي او پیشې شانې یوازې مونځ بل شانې کړي پوهېږئ تاسو نو د په ظاهر او باطن کې فرق دی دکې د نفاق شبهه ده چې دی ځان یوازې داسې که نه مونځ بل شانې کوي یوازې کمره کې یک یوازې خوښه دی مونځ بل شانې کوي مونځ د قضا شی دی بل شانې کوي چې په خلکو په منځ کې بل شانې کوي دا د صحیح مؤمن علامه نه ده که موږ باندې تعدیب په هغه وخت کې مونځ په قراره کول په قراره مونځ دې ته وایي ګاډي کې روانې لکه ګاډي کې او ګاډي مانځه ته کوز شوې په دغه ټایم کې مونځ په قراره کول
تکلیف دی د بیمارۍ ناجوړی بیا هم لمونځ په قضا تا ته ملګري ولاړ دي مهاجر انتظار کوي بیا هم لمونځ په قضا سخته ایمرجنسي ده سخته ایمرجنسي خو لمونځ بیا په قضا لمونځ په قضا دې ته وایي داسې نه چې باید ټایم شته چې ته په قضا کوې چې ټایم نشته شک یو خبره د داسې په قضا مطلب دا دی چې د لمونځ مو شروع کړو نو بیا یې پته ولګېده چې زما په لمانځه دومره ټایم نه کېږي زه لمونځ په تازه نه کوم چې الله کوو که نه دا عهد وکړو صحیح ده چې کوم لمونځ کوي هغه په قضا کوي په ګاډي کې تادي د نورو خلکو لپاره ته د نورو خلکو لپاره د تکلیف ذریعه جوړېږي سنت اړه مه کوه صرف فرض وکړه خو په قضا هلکه په دې کې څه څیزونه سکیپ کولی شي لکه مثال په ډول ته سبحانک اللهم په دې کې د ایمرجنسي د لاسه اړو مه وایه اللهم صل اللهم بارک پکې د تادې د لاسه اړو مه وایه چې ایمرجنسي ده خو چې دا کوم کوي نو څنګه وکړه په قرار وکړه خولې له حرکت زر زر مه وکړه لما نزلت الروح تقول أنا تجرب بولش أنا بولش كتر طرح ضيعوا سيح ونوف رواخل بلدي كده بلدي أنا رواخل سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم درين بوراني سبحان الله العظيم عظم من الشروق سبحان الله لمن حمده وبقيت روان شيء سبحان الله لمن حمده لي تبقيت بسيطة ربنا لك الحمد في تكوى على تدريب سبحان الله العظيم وبصر عليه دول بنا بلالي يجب ناستي داسې کوم که نه کړو حقیقت دا دی تاسو وګوره سوچ وکړئ لمونځ په قضا ده د سنتو د آدابو لحاظ سره یو خوشحالي تاسو ته وایم د چا چې لمونځ په قضا شو دې سړي الله پاک استقامت ورکوي دی ورخطا کېږي نه تاسو خیر په موږ تاسو کې یو استقامت دی اطمینان دی هغې ته حلم وایي بردباري به ته وایي بردباري دا یو ښه صفت دی چې الله چاله ورکوي چې د باندې ورخطایي نه راځي څه ایمرجنسي چې چلو شو څوک ارتاو شو یا څه مرګ ومار راغی یا بل څه مسله راغله څوک بېهوشه شو په داسې ټایم کې په ده باندې ورخطایي نه راځي اکسیډنټ شو اکثر خلکو باندې ورخطایي راځي که نه راځي دا تانګې راتانګې کې بله ټوپ وهي بیا ټوپ وهي که هغه شته کار روان شوي یا نه وي خو د ده د تادۍ د لاسه د ورخطایي د لاسه نور روان شي زلزله د ژوندو خو لړمو تانګي که نه دا ورخطایي دا ورخطایي انتهي مذموم صفت دی الله دې زموږ تاسو نه ورخطایي لرې کړي او د دې په مقابله کې استقامت بردباري حلم برداشت اطمینان تسلي دا ښکلی صفت هر څه چې شي دي هغه شي دي خو باقاعده ورخطایي کې بیا سړي دماغ کار هم نه کوي سړی سوچ هم نشي کولی چې څه معنی پکار دی خبر پوهېږئ دا چا چې الله پاک د لمانځه په قضا کولو توفیق ورکړ د ده په هر کار کې استقامت وي او چې څوک مونږ له ټایم نشي ورکولی مونږ په قضا نشي کولی دی هېڅ کار په استقامت نشي دکې استقامت شته نه دکې بردباري شته نه دکې حلم شته نه دکې برداشت شته نه وفد راځي نبي کریم صلی الله علیه وسلم ملاقات له مسلمانان شي دي لیکن د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ملاقات نه دی شوی او لږ دي د سفر توخه نشته خرچه نشته سفر وکړي په لوی مشکله باندې څه لږ پیسې راجمع کړي خپل سفر هغه انتظام وکړي چې ځو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د آقا الجهان صلی الله علیه وسلم ملاقات کړو خپل د محبوب صلی الله علیه وسلم ملاقات کړو هلکه ستاسو په خیال باندې ذهن کې دا خبر راولي ذهن کې چې سره پته ولګي چې مدینه کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم حیات د ژوندی دی مثال په طور وفرض محال او ناست دی لکه څنګه چې ژوندی دغه شان ژوندی دی او ناست دی او موږ تاسو ملاقات لرو څه حالي خوشحالي عجیبه کیفیت به یې که نه چې هغه په خوله باندې بیانولو
طاقت نشته چې سره څنګه بیان کړي. الله اکبر. دا میډیا ورځ عجیبه خلک دي. دا څه کسانو نه مدینه کې تپوس کوو مایک باندې چې لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الحين امامك فما شانك فما تقول کچرته نبی کریم صلی الله علیه وسلم مستدل ټکی ستا مخې ته راشي په هغه ټایم کې به ته څه وایې؟ خبره کوي چې عام خلک دي دا هغوی دا تپوس کوي میډیا والا د سوشل میډیا چې نه چې کچرته نبی کریم صلی الله علیه وسلم په فرض محل اوس ستا مخې ته راشي ستا مخې ولاړ نو ته څه ویل غواړې؟ د څومره کسانو نه چې تپوس کړی هغوی شبه سوچ کوي بیا به ښه راشي. بیا ټول د هغوی په زړه کې د دې خبرې طاقت نشته چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم زما مخکې ولاړې زه به څه وکړم. هغه د محبت او د عشق یو خپل انداز دی. نو دوی دغه شان دی دا وخت دی تیار شو زه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ملاقات نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي کې راست دی مخکې پیشنګوي ورکړه چې وفد را روان دی په هغې کې وفد عبدالقیس را روان دی ملاقات دپاره فإن فیهم اشج په هغې کې اشج یو کس دی په دغې کې دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم معجزه وه چې مخکې ذکر وکړو چې وفد را روان دی ټلیفونونه څه شی خو نه وکړم او خبرې ورکړه چې وفد را روان دی اشج پکې دی اشج په دې وخت په باندې معمولي باندې ګډوالی وي راغی وفد راورسېده جومات ته چې راورسېده یو پټ کې خپل بسترې او خپل دا چې کوم څه ورسره دي که نه هغه ټولې وغورځول نبي کریم صلی الله علیه وسلم بیا مهال یو سیټ ته ناست دی دوی هغه پټ کې خپله بسترې چې څه سامانونه ورسره دي هغه وغورځول نو د ټولو لارې سفر وهلې ټول وهلې ګڼ وګرځو الاخرتي جامې په بده حل دي که نه لرې سفر شي دا بسترې دا وغورځول چې شي د ټولو نه ډایرکټ لاړه په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې راپرېوته څوک لاسونه ښکلوي څوک خپې ښکلوي د هیڅ شي پروا نشته محبت دې نشي برداشت کولی اشج رحمت الله علیه رضی الله تعالی هغه راغی ښه په استقامت باندې خپله بسترې چې بیا خلاله په هغه پټ کې کېښود دوی نورو کسانو خپله موضوع لري که نه هغه یې په هماغسې پټ کې برابر کېښود استقامت باندې په تسلی شو لږ دمه شو او ځان یې برابر کړ ویښته یې ګډوډ و هغې باندې لاسه ووهه او نور چې څه تسلی کار او ټول یې وکړو ستا په خیال د دې په خدمت کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم محبت نه لیکن د هغې باوجود هغه محبت هم د ضرورت کې دور پاتې دي ته وي او خپل هغه کوم چې ضروري کارونه د عقل خلاف یې وکړ و هغه ته یې سره ښه په تسلی سره ډېر ټایم دلته واخیسته چې ښه برابر شو د هغو هغه مخې لرګي برابر کړو خپل هغه برابر کړو ښه په استقامت شو د هغې نه وروستی راغی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ملاقات شو دلته معامله خو برلاس هغه شي وه چې اشج راغی نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وشو زموږ ستاسو په زړه کې به دا خبر راځي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم به ګیله کړي که نه یا په زړه کې به څه خبر راغلی چې دلته زما سره دومره محبت نشته هغه د خو لرګو استقامت په قراره شو هغه راغی اړو تادیب یې نه وه چې خپل د پیغمبر سره ملاقات وکړم دا چې کېناست نبي کریم صلی الله علیه وسلم ټولو سره خپل محبت اظهار وکړو اشج أيها الأشج إن فيك لخصلتين يحبهم الله يا شجر تتاكد دسي خيولة دي جعل الله بقى خلق وقت سبحان الله تشد الحلم والإناعة يوم طردباري يوم برداشت
इस्तिकामत और बर्दाश्त मोहब्बत बरोड़ के लिए बस अमल ज़गम को अब जब इस्तिकामत तो तसल्ली में नखबल करके और खताई बना लगे हमला के तक आप पर शक्ति हो नमाज दस्तों नमाज खबर बोला चिक्कू कस लाला पर नमाज बकरार को तो भी खबर को देश सड़ी अल्लाह जल्ल जलालहू पर हर कर के लगे इस्तिकामत मेरे और खता नहीं कहते तो पूर्व से करके तो दुनिया करके के आखिरत करके खब तसल्ली पर इस्तिकामत बनी गई पता मैंने और खता नहीं रहे الله والصلاة مرة اجتماعي ما تطلع الخطايا زي خولنا حتى كسائر برضو إذا هم الناس بس وقت بزنا مستكي مرة جت من الناس كنا الله تبص دخل الطول تبص بيقول شباب تبص يرتكب تودي أهل اللي خراج تبارك ده زيادة كمان هنا برضو يرتكب تنا وكيل لكن دعوة استقامة تصدق برضو لا تمام الدنيا لا تدرس نسيكي كفامو طبعا ما ننسى أصلا خلاص بقى ده يلو كسيستم يا غلا كسيستم بي ما عندنا راس الموضوع راس الموضوع يوم تشوف بس بلا راس ما تشتغل ما ندور لكن بدون استقامة ما يستقامة كده برداشت كده أجي ترتمي تاتا بكي أي في سنة ده لا شيء لكن كم استقامة الله بالله كده ما نبغى ما خدا شيء كده كان يسولنا ناس يترك سنتلاش يبغى ولا غدا شيء تشكي كان زلوا خير بتك هذا كم زي يقول ما نصدق ما خلا استقامت كله تبقى كسر في زين شو بدك يعمل وده والخطرين مطلوبة تشتغل على منظر استقامت توفيق وقت دمر بيا خطرين بس نقول بقلا كده إن شاء الله كتبت كده كذبت قوم لوط المرسلين درجت قوم لوط عليه السلام پیغمبر الله لوط عليه السلام ابراهيم عليه السلام سووا إذ قال لهم أخوهم كالجبد تبرد بلوط لوط عليه السلام ألا تتقون اتعصوا بريبه إني لكم رسول أمين يقينا سيمتعصد على رسول أمانة فاتقوا الله فاصبروا إذا الله فاقنا وأطيعون أو خبرهم الإزماء وما أسألكم عليه من أجر زنوات تعصد بديس مزدودي إن أجري إلا على رب العالمين ندمت رزقا مدى فرد مخلوقات دا وزدد نقصان الذكر أقاتون الذكران من العالمين إرات لك ويتعصون ناري لو دات مخلوقات کی تصدق معلوم لك سناري لو تصدق وتذرون ما خلق لكم فإذا تعصوا فإذا تعصوا ربكم رستاس من أزواجكم ببيان رستاسنا ببيان بريدنا لكن ببيان نتجاوز كوي تو ببيان يواز السفر نكوي وإلى تسو بريدنا تسو يعني ببيان من يواز تسو سفر نكوي بل لكن أولى يبادر بل أنتم قوم عادون بل كيتا سنقوم دحنا وتنكي قالوا أولدي قوم لئن لم تنتهي كجرت من شيا لوط لتكونن من المخرجين خام خاشي بطل دوشت شونا مبرد ذكر نوبسو قال لوط عليه السلام إني لعملكم من القالين يقينا زستعصوا ذكار من نفرتكم إني لعملكم يقينا زستعصوا ذكار من القالين نفرتكم كلهم ربي رب زمان نجني بشكي معنا وأهلي وزمان رب مما يعملون
نه مونږ بچ کړي فنجیناه پس بچ کړو مونږ دی وآله د کور والا اجمعین ټول دی او د کور والا ته مونږ بچ کړو الا عجوزا فی الغابرین مگر یو بوډۍ چې هغه په پاتې کېدونکي کې وه بوډۍ چې هغه د لوط علیه السلام بیبي وه د لوط علیه السلام ټبر وه د لوط علیه السلام ښځه وه دا د دوه پیغمبرانو ښځې کافرانې وې خبره پوه شوې یو د نوح علیه السلام ښځه کافره وه او یو د لوط علیه السلام ښځه کافره او دا د قوم لوط په دې عمل باندې خوشحاله وه هم وه په هغه نظر هم وه بلکې هغو سره یې پوره لاس وه الله اکبر او غالبا دا خبره د لوط علیه السلام ته پټه وه ثم دمرنا الآخرين بیا موږ هلاک کړل نور هغه نه پټه خبره وه کېدای شي چې دا خبره صحیح چې نوح علیه السلام ته هم دا پته نه وه چې دا ښځه کافره او لوط علیه السلام ته هم دا پته نه چې دا کافره او که پته ورته وي نو بیا موږ ته اشکالات جوړېږي خو دغه سره زموږ کار نشته دا دواړه کافران دي خبره پوه دا بیا هلاکه شوه ثم دمرنا الآخرين بیا موږ هلاک کړل نور وأمطرنا عليهم مطرا ما ورو په دوی باندې ناشنا باران و د څه شي باران اور باران هغه کوترې شوې ګټه کوترې شوې ګټه د جهنم په اور کې سره شي د هر سړي دپاره مقرر شي د هغه خپله سپیسیفیک ګټه ده دا د بلې نه راولېږي او راځي هغه راځي چې کله دا ځمکه جبرائیل علیه السلام الټه کړې ده پنځه که شپږ کلي دي دا شپږ واړه کلي جبرائیل علیه السلام اوچت کړي دي بیا د ډوډۍ په شانې په بل مخ وشتي او بیا بې له پاسه نه الله پاک باران کړی د اور ته دغه ګټ د هغې اثر دی چې خاوره خو په ده له پاسه وه دا ګټ چې راغلی دی له پاسه په خاوره لګېده د خاورې نه وتی دی ګټه بیا ده باندې لګېدله د ده نه بیا وتی دی لاندې الله اکبر د عمر رضی الله تعالی عنه په دور کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دور کې چې هغه څه خبیث کار کو هغه د نارینه‌وو د خپل شهوت پوره کو د هغه د سزا باره کې د صحابو اختلاف راغی بیا یې دا خبره وکړه چې دی دې وسېزلی شي او هغه به یې وسېزه هغه جوړه فاعل او مفعول یې دواړه څه جوړ کړو وسېزه او د سېزلو دپاره دا خبره دا آیت دلیل وګرځو چې په دوی باندې الله پاک د جهنم د اور باران کوي دا یې سېزل دي حدیث کار د مخکې ذکر شوی یو حدیث به تاسو ته ډېر ویم د دې لپاره ګنده معاشره کې سړی پاتې شي د ګناه غټوالی سړي د زړه نه کم شي چې دا غټ ګناه دی د دې خبرې بیا پروا نه وي یو څیز چې کله عمومي پروا عام شي که نه نو هغه سپک شي سپک بیا د هغې غټوالی څه نه دی معلوم چې دا څومره خطرناک ګناه دی إذا ركبت ذكرت ذكر اهتز عرش الرحمن امام زهدي رحمه الله فرمایي چې کله یو نارینه په بل نارینه باندې له پاسه شي د الله عرش غړقېدو شي تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن کېدای شي چې په دوی باندې د اسمانونو خس خس راتاو شي فتمسكت الملائكة من أطرافهن فرشتي راشي ودا عرش ودا اسمانونو چې دي دا ولې چې د غاړو چې دا ته ونشي کېدای پس موږ داسې یو کار داسې کار په دغه دوران کې د په دوی کې ایمان نه وي تاسو ووایئ استغفر الله په دغه دوران کې په دوی کې ایمان نه وي
كرسول فارغ شو بيا كلمون ولا ما دراوي بالجوات المبارك إيمان راشي الله أكبر كبيرا فأمطرنا عليهم مطرا فاصبروا منتظما الباران فساء مطر المنذرين فاستنكر باران ودي وليشو فترنا باران النبي كريم صلى الله عليه وسلم بدأ طرفنا نده سالكتك وختي ذكري أو بجراشو أو بمخص عبود وجه أزان راسي زر راسي نقول ده السلام ده قوم معصب قوم بدي طرفنا نتله وصل بعض زيك بعض سمعت لك ما يندم أي كلام زيك بس ده عذاب ده أصحاب زيك النبي كريم صلى الله عليه وسلم ده زي زرت الوطن صحابه تبوسك يا الله رسول الله ولا زرت الوزي من تسنج بدل ده معذب قوم ده عذاب ولا بشر زدان عذاب هم ما لنامش فساء مطر المنذرين فاسمعنا ما كان بارانو ده وليشو يقينا بديك عبرت ده ونزار بديك إيمان والا يقينا استعرب جبه ده خام خان زبردست ده ورحم والا ده بروزن كيو قوم دلوت علیہ السلام پہ عمران برا کرچوی تو ضرور دلوت علیہ السلام ایتا سنے رہے زوب تتاسو بپارا پیغمبر مانان تاج موئے کہ ڈالا پاک ناو خبروں ملے زمان ظلمان تتاسو نا پدی باندے سبدلا ندہ بدلا زمان بنا پرد مخلوقات تا ایرات لکویتا سو ناری توتا پبندگان کیا پریدے حوال سے چتا سو پیدا کردی رفتا سو دلیان ساسنا بلکہ ایتا سو قوم دحنا وطنکی وإذا قوم بجبت من الشويد اللي خبرنا إيدوتا مخامخا شيبا دا مستيشونا مستيشن المستيشن دوي إيرب دوي إني يقين أنزل بعملكم من القالين استعصد ذلك عن نفرتكم إيرب دماء بشك معقول ولا دماء دا غسنا شفيكي فسبشك من ده أدركور ولا تون يوم مدر بڑے جبات کی دلکو کیوا ثم دمرنا الآخرين بهم حلاق غمور وأمطرنا عليهم مطرا بالباران ولو نشنا فساء مطر المنذرين فجر بالباران ضير وليشو إن في ذلك لآية يقنا بدك عبرت يربط جهات إيمان ولا أو يقنا نستعلم زبردست ورحم ولا ذي درس امام دروش جن پر ازش اللهم صل على محمد وعلى وسلم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله زمدك نستبخ الدبار بقبولك آمين نظم طول دبار أولادهم كدبار هداية سريع جوړ کړه تمام وجود کې اولادهم کې باغ ته خره او د حکم باندې استخشالي یا الله اخلاص پیدا کړه الله دریا توکل تکراوی تکبر حسن نظم حفاظت وکړه چې دعاګانو درخواست کړي کوم جایز حاجت الله تعالی پوره کړي زمونږ د رشید احمد په خپل کور ته کړو دې کور ته دعا درخواست